दुनिया के څومره انسانان اوسېږي نو د انساني فطرت مطابق دې اطاعت کوي. څوک اطاعت صحیح کوي څوک خطا کوي. په دنیا کې د هر اصل نقل ته خلق جعلي وي او د جعلي شی استعمالول دا قابل جرم د دنیا په اصولو کې. که یو سړی ډاکټر نه دی او د هغه خپل کسب مطابق ډیپلوما نه لري نو دې قانوني مجرم. یو سړی د انجینرۍ ډیپلوما نه لري دې د مکاناتو نقشې کوي روډونه جوړوي کله د ډګري جعلي ثابت شو نو دې قانوني مجرم. دا سے هر قسم طور یو شی اصلی بل داغه نقلی دغه نمونه په ادیانو کې په دینونو کې اصل دین چې دی هغه اسلام او د اسلام په مقابل چې څونه دینونه خلق چلی دا ټول دینونه جعلي او باطل. دا دنیا په قانون کې هم مجرمان دي او د خدای په قانون کې هم مجرمان دي. بیا د هر شي د ثابتولو لپاره خپل مرکزونه دي. که د یو چا ډیګري ته چیلنج کوي نو د هغې بورډ ته او یونیورسټۍ ته او د هغې ادارې ته به رجوع کوي. او د هغه ځای نه د هغې تصدیق او نفي کېږي. که محکمې د هغې تصدیق وکړو خو ټیک ته کوي نه جاري شو. دغه نمونه د یو کمپنۍ لیبل چا لګولی او که کمپنۍ ته یې رجوع وکړو هغوی ووایي چې او دا زموږ دی ټیک دی او که هغه ووایي نه دی نو جاري شو. د دې اسلام د دې دین د دې مرکز او د دې معلومات دا د نبوت چې کوم پیغمبر کوم قوم ته راغلی نبی کوم دین تصدیق وکړي نو هغه دین اصل له هغه چې کوم نبی کی هغه جن او پیغمبر دا من جانب الله. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په دور کې دا ټول دینونه موجود کم چې نن موجود. عیسائیت هم موجود یهودیت هم موجود بت پرستی هم موجود دهریان هم موجود. اکثر دا قومونه هغه وخت کې موجود او هر چا به د خپل دین دعوه کوله چې زه په حق یم. یهودیت دعوه کوله زه په حق یم. عیسائیت دعوه کوله موږ په حق یم. مشرکانو دعوه کوله موږ په حق یم. ټول دینونو والا ځان ته ناحق هغې وخت کې نه وایي اللہ تبارک و تعالیٰ پہ صلو ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه
وهو بالآخرة من الخاسرين. الله وی چې کوم دین ځان ته زما بنده وي او مسلمان وي رب اسلام دین چلای او کله دین غیر بل لارو چلول نو دا انسان کو په دنیا کې وخت تیر کی خو یا بد الله وی اخرت یقیني نقصان دي الته کې بیا د اسلام نه ماورا بل یو دین الته چې قبليږي دین اسلام اوس هر پیغمبر چې قوم ته راغله او کوم دین ورته پیش کړي نو په خپل وخت هغه دین اسلام ابراهيم عليه السلام پیش کړي صالح عليه السلام پیش کړي هود عليه السلام پیش کړي شعیب عليه السلام پیش کړي موسی عليه السلام پیش کړي عیسی عليه السلام پیش کړي لوط عليه السلام پیش کړي او پیغمبر خدا دا ټول یو کړه د اسلام د دې مقابل په خپل وخت کې تسکب چا کړه هغه بیا مسلمان نه دی پاتې شوی او هغه دین ته خارج شوی يهوديت یا نصرانيت جو څنګه انګريزان وي يهود دې په خپل ټیم کې په حق پاتې شوی او چې کله يهودو ته انجیل راغی نه من باغی کړل او کله چې قران راغی هغه يهودو عیسایانو نه بدل هغه دین د هغه منسوخ شو ا باطل نو منسوخ باطل لکه الله درالي غلي شوی دین نه علاوه نو ټول جنونه باطل الله چې کوم خپل وخت را لګلی هغه دین برحق وي هغه دین بیا منسوخ شي منسوخ دین ناقابل عمل وي هغه عمل نه کی لکه یو ملک یو نوٹ چاپ کړي او داغه مقابل کې بل نوٹ رو بس دا بل نوٹ نه چلےږي دا وی ناقابل استعمال قرآن راغ تورات او انجیل منسوخ لو بس او د قرآن باندې نو بیا اسلام په سلاو الکفر ملت واحده د اسلام نه ماورا چې څومره سوچونه دي دا ټول یو کفر دی سمه بدل که یهودیت ته او که نصرانیت ته او که بت او که دهریت ته خو چې څومره دیان دي دا ټول کفر دی دې کې د اسلام یا د بل دین استعمال نشته د اسلام استعمال نشته استعمال دا چې د کفر استعمال له اسلام ته ختم اگر کا آخرت او دوزخ او جنت او الله پیغمبر منیو چې دې ټول اسلام ته نه راغلي کوم چې اوس الله په پیغمبر خدا ورغلي دا ټول دینونه الله کفر خبره بیا دا اسلام او چې موږ ځان توایو مسلمانان اوس دا اسلام بنیادی طور پر درو حصوں کی تقسیم یو عقیده د اسلام او یو عبادت د اسلام نو عقیده یو ده او عبادت د اسلام په دو حصوں کې بیا تقسیم د ټول مسلمانانو عقیده به یو وای عقیده کې فرق ده که په مشرق دی که په مغرب دی که په جنوب دی که په شمال دی که عرب دی که عجم دی که خان دی که غریب دی که امیر دی که مولا دی یو عقیده د دې ټولو به عقیده مشترکه
عقیده کې به فرق نه وي. عقیده څه شی دی؟ پنځه بنیادي شیونه دي. د الله وحدانیت، د الله په ذات کې هیڅ څوک نشته. د الله پاک په د مخلوق د ټولو صفاتونو نه الله مبرأ دی ولا یقطع. د الله صفت انسان کې شته، او د انسان صفت دا په الله کې شته. نو د الله صفت ابدي ازلی دی، او د انسان صفتونه مجازي عارضي دي. الله که عالم دی نو انسان تم عالم وایي، خدا مجازي دی. دا فرع د الله د اصل صفت ده. او که الله رازق دی، انسان هم مجازي رازق. که الله خالق دی، انسان مجازي خالق دی. دا صفتونه الله د انسان ته خپل ورکړي دي، خو د انسان صفتونه الله کې نشته. زما سترګې، غوږونه، الله شکل داسې د الله نه. زما خوراک د الله خوراک نشته، زما بچی د الله بچی نشته. د انسان یو صفت هم الله ته نه رجوع کیږي، واپس کیږي. او د الله حقیقي صفتونو نه مجازي صفتونه انسانانو ته راغلي، بل مخلوق راغلي. او دل ځکه ورکړي چې د خلیفه وي. نو دغه الله په خپل ذاتي صفتونو کې یکتا دی. خالق ته، مالک ته، رازق ته، ټول علم ورته محتاج دی، رب چاته محتاج دی. او د الله نه وروسته ټول انبیا دې ته عقیده د رسالت ویلي شي، او عقیده د ختم نبوت. چې د مسلمان به عقیده د ختم نبوت وي. نن چې عالمي کفر په دې جنگ کې اخته دی چې د مسلمان عقیده په یو پوینټ ختمه چې ختم نبوت عقیده به نه مني. او د هغې دپاره هغې سرګرم دي. او دغه سرګرمي د هغې په ټوله دنیا کې بیا د پاکستان په خطه باندې خپل سوچ منظور دی. دا ولې د هرې خطې خپل سیاسي او جغرافیایي حالات د نورو ځایونو بدل وي. د پاکستان سیاسي او جغرافیایي حدود حیثیت د نور اسلامي ملکونو لږ بدل. هغې په پاکستان کې خاص کر د عقیدې د ختم نبوت د ختمولو پوره کوشش کړې ده. او د هغې دپاره د عمران کاکا د حکومت د راتلو لومبی ټارګټ اگر کرتاپور لار آزادو، چې دا خالص د قادیان لار. او بیا کشمیر نه مجاهد په یو انداز راوستلو. اگر د حکومت لومبي کال کې د هغې هغه کارنامه کړه. نن یوم کشمیر بناوي، ځکه مې دې خبر کړه. د پاکستان د ازادۍ سره د کشمیر خاوره متنازع پرېښودل، دا د پاکستان د مستقبل د ختمولو یو سازش دی. بعض خلک وایي یا باچا خان بابا یا علوم دیوبند دوی پاکستان وی نه منن. خبره ټیک ده.
دوی د پاکستان تقسیم نه مني دا نه چې پاکستان یې او نن هغه کمی مسلمان محسوسوي د مغولو حکومت دا زما و دا د مسلمانو بهادر شاه ظفر نه چې حکومت تله دا مسلمانو د هندوانو چې چانه خوره والی خوره باغله برطانیې خوره موږ نه واخیسته موږ له بیا راکوي اوس چې زه جنګ کوم خور آزادوم د هندوستان او پاکستان او بنگال دا د مسلمان دی دا د هندو نه دی اقلیت دی هغه تقسیم چې د نیمې نه زیات مسلمان انډیا کې پرېښود کم مسلمان خطه یې ورکړه او بنګال یې داسې خوره راکړه چې هغې د زمونږ د اوچې لار هم نشته هغه وخت کې علماء دیوبند وایي چې د پاکستان مستقبل به تاریک وي څو کاله پس به بنګال ځي او یو وخت به بیا راځي چې کشمیر به د پاکستان د مستقبل د پاکستان د بقا د ختمولو یو عظیم پلان وي به دی هماغسې روان دی کشمیر د پاکستان د پاره د ریړ هډې غوندې حیثیت لري دا د پاکستان یو په ده باندې یو حاوي خوره هغه وخت نه دا متنازع پرېښوده نو 72 سال په دې باندې ملک مفلوج پاتې شه چې قوم ته مراعات نه و د دې په سیکورټي پیسې وې چې 75% د ملک پیسہ دا د کشمیر په بقا ولګېده قوم ته به 25 روپۍ پاتې کېدل 2 یا کلونه د پاکستان قوم خپل وینې زوی ورکړلې او ملک سیکورټي د ملک محافظینو ته مراعات ورکړل د اسلحې په لار کې د صحت په مد کې د هغه د مفاداتو په مد کې چې د کشمیر خوره دا د پاکستان د لاس نه ولځي موږ دې ته به چې کوم دی نو ځان تیار ساتو هغه وخت نه د ملک کشمیر مسله نه وی نن د پاکستان د یورپ نه ډېر مخکې تللی وی په مالیاتو کې هم او په قوت کې هم ولیکن د ملک 75% پیسې ستا په جنگ لګېږي 25% باندې ستا ملک ټول چلېږي نو دا ډېر ګران هغه 2 یا کاله ملک مفلوج وساته او قوم نارو سره مخ زما قوم زی په امریکا کې لګیا دی په اټلی کې لګیا دی په جاپان کې لګیا دی په دوبۍ کې لګیا دی په سعودي عرب کې لګیا دی خپل خېټې د پاره د بار نه پیسې راوړي چې خپل کور موړي بیا بار نه زمونږ د ملک ډېر خلک د ډوډۍ د لاندې نه بهر دنیا کې پلار یې مړی پکې نه مور یې مړی پکې نه کلی کې خادي یې پکې نه د هغه زندګي هلته تکلیف بیروني خلکو سره زندګي تکلیف هلته کې هغه ته سپک کتل هلته کې د هغه زندګي مشکل دا د دې ملک د معیشتو د وجه نه دا حال دی که د ملک معیشت مستحکم بیا به دا حال نه و داسې نه ده داسې اوس کشمیر لاړ
من وایو لکه چې دا واچوي دا کشمیر دارالعلوم طالبان تیره جمعه بلې مدرسې ته کړه اوس د کشمیر مسله مونږ خروج ته کړه او مونږ وایو چې مونږ د کشمیر قوم سره یو مونږ وایو چې مونږ د کشمیر تور سره یو مونږ وایو چې مونږ د کشمیر عوام سره یو په دنیا یو قانون لري افغانستان کې طالب اسلام غواړي او افغانستان کې طالب د حکومت په تخت ناست او د هغه تخت نه کوس ک نن د هغه ټوپک د اسلام د غوښتو لپاره د شتګردي ده او ټول دنیا په متفقه ده د پاکستان د حکومت فوري په دې په اتفاق دي چې امریکا په افغانستان کې څه کوي نو ښه کوي نو چې ساره د کشمیر بچي راپاسی او ویزه کشمیر آزادو اسلام غواړم یا ازادي غواړم نو د کشمیر بچي وا د بین الاقوامي قانون مطابق دهشتګرد وي او ټول ملت باندې هغه خلاف ودرېږي ټول دنیا او هغه کشمیري بچي به وځي دا د پاکستان د 2 او یا کلونو هغه سیاسي ثمره چې هغه د کشمیر بچي مجاهدو نن د دهشتګرد دا د عمران کاکا یو عجیب پالیسي ده د دغه پالیسي تخت آلته ټوپکو چټولوس قانوني جرم دی نو استعمال کې 2 لارې کولا وکړلې یو قادیانی ته آئینی تحفظ یو ورته ټوپک لار بندول نو بیا زما دا یقین دی د پاکستان قوم په اسلام ډېر کار نشتا په حیا ډېر کار نشتا د ډوډۍ سره ډېر نشتا د عمران کا کیسه را بار راوستو ډوډۍ لاره څه دې کې څه تا اچته نه ده اچ کله سره ته پلار ته ګور نه پکې څه نشته کله غیرت پلار ته پکې ګور نه څه نشته کله یو معنی کو د بخاری په یو ځای کې نه ودا یو بلکې سدي نو بیا به چلم نه یو بلکې دا په درته نو زموږه بیان ریکارډ کیږي یو سړی په دې موري سیستم کې چې دریوانه په یو سټه کې نه د بخاری او معنی کړي چې بلاره د عمران خزه دور خاون او عمران کا کې نه او دریوانه سوالو کې چې تاسو خپل مسکی صحیح دې باندې قوم ته جواب ورنکړي چې خپل مسکی صحیح دا خو د ملک وزیر اعظم دا سیستم بیا برادر انسان په دې ملک د نظری څه سوچ صرف او صرف د ملک او د اسلام د ختمېدو یو عظیم سازش موجوده هم زموږ سره ذاتي دشمن او په دغه لار هغه ډېر په سپیډ سره بدل کړي او په ډېر سپیډ انداز سره روان دي او الله دې په خپل ګریب کې راوړي د دې ملک خلاف چې څوک دي د دې ملک د نظریې خلاف چې څوک دي الله دې داغي سوچونه په خپل ناکام وګرځي علما دیندار خلک لګیا دي په دغه سوچ باندې او موږ په داسې حالاتو کې نیولې یو نو مې چې د پاکستان قوم په پکې ګوبنا خلک هم په ډېر زیات دي
मुजाहिदीन हम पकी दी द दिन स्पयान हम पकी दी जमंग न अमियानो के तेज खलक हम स्टपदीन माने मयन देर मयन दी अमी भाई देर मयन भाई गिरा बेमनी देर मयन भाई दासिम से खुदा मुश्ता कि द पैगंबरे दावा इमरानो को नकौम मुरसलमनी दा पुष्टनो नमंग द कश्मीर द खौरे मुंग आगे कौम तदाया है दिहानी वर्को नंदा पाकिस्तान टोल बची कम च पदर लार दे उलमा वलार दी मुंग टोल तदावायु नन द कश्मीर पेगलो था द कश्मीर मैंदो था द कश्मीर बची था टोल तवायु च इंशाअल्लाह दा हुकूमत तख्ता बोल्टाशी और इंशाअल्लाह वापस तो मुंग तासो लखुल हक दरकऊ और इंशाअल्लाह मुंग कलम कश्मीर इंडिया तक पाक अल्लाह